أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم د جهاد ذکر شروع ده او دې کې تفصیل چې د هغه د منافقین هم ده ځکه چې اسلام ته د ټولو نه زیات نقصان د منافقین رسي چې د ایمان داوام کوي او اسلامي قوت چې د هغه ټوکړې ټوکړې کوي او ځمکه کې فساد جوړي نو دلته ذکر دا منافقین ده او داسې خلکو ته الله کافر ویلي دي یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان راوړی دي لا تکونوا مکیږئ تاسو کالذین بشان د هغه کسانو کفروا چې کفر کړی دی کافران دي وقالوا او وهوی لاخوانهم فبارد رونو خپلو کې ادې دو معنی دي د اخوانهم د پاره درونو خپلو او دویمه معنا دا لام چې ده لی دا په معنا د ان ده نو بازو ترجمه ده د کړي دا په بارا درونو خپلو کې وقالو او دې لاخوانهم په بارا درونو خپلو کې اذا ضربوا کله چې سفر کوه مې پیدار دې پزمکه کې او قانو غزن یاو جهاد کول کې یا دی غزا کې او الله بلار کې جهاد کا او جنگ کا لو کانو کچری وی دی عندنا زمون سرا ما ماتو نبوی دی مړ شوه او ما قتلوا او نبو وجل شوه او دا د صد پارا ليجعل الله د پارا دې چې وګرځي ذالک وګرځي الله پاک ذالک دا خبره حسرتا افسوس فی قلوبهم فزرون ذی کی یا حسرتا معنی چې دا وخت پیمانی دا ليجعل الله د پارا دې چې وګرځي الله پاک ذالک دا خبره حسرتا بخبیمانی فی قلوبهم فزرون ذی کی یعنی چې دا خلک چې د کوم خلکو په لړ کې نفاق دی چې لړ دا پیمانی او افسوس هي چې را واقعي کوم نوې ترې نوې وال تقتلې دي او حقیقت دا ده والله والله پاک یحیی ژوند کول کوي او یمیت او امر کول کوي مرګ او ژوند دا په قتال فی سبیل الله په جهاد کې په جنگونو کې نه ده په مرزونو کې نه ده مرګ او ژوند دا خدای الله په لاس کې ده او د دې لپاره هغه وخت مقرر کړی دی والله والله پاک بما پاک عملونو تعملون چې کوي تاسو بصیرون دې کې ده ولئن قتلتم او کچری او وجد شوي تاسو واو لام او ان دا جدا دي واو دیتا حرف عطف وی او لام چې ده دا لام تاکید ده او نون شرطیه ده ان چې ده دا شرطیه ده ولئن او کچری او بعضی ترجمه کوي ولئن او البتا کچری ولئن او کچری قتلتم وجد شوي تاسو فی سبیل الله فلا رضا الله کی او متم یا مړ شوي تاسو یعنی په خپل مرګ
لمغفرة ضرور بخنه ده من الله د طرف د الله نه ورحمت او رحمتونه دي. یعنی مرګ په ټیم راځي او په مرض کې راتلی شي او په کټ کې راتلی شي، لیکن د الله په لاره کې کچا وجه دی یا خپل مرګ باندې مړ شي. په دواړو صورتونو کې لمغفرة ضرور بخنه ده من الله د طرف د الله نه ورحمت او مهربانی د الله خیر بهتر ده، بهتر دی دا یعنی مغفرت طرف د الله نه او د الله مهربانی مما د دنیا د هغه مال نه یجمعون چې دوی راجمع کوي. یعنی یو سړی د دین کار کوي او بل په دنیا کې اړم دی، نو دا دنیا چې راجمع کوي د دنیا هغه سړی بهتر دی چې هغه د الله په لار کې کار کوي. ولئن متم او کچری مړ شوي تاسو او قتلتم یا وجل شوي تاسو، یعنی که په خپل مرګ مړ شوي یا چا وجلای، په هر دو صورتونو کې لا اله الا الله نظر الله تا تحشرون راجمع بکړی شي. آخر زه خو به التداغه مخلا التبداغه په بارګه کې داغه په مخ کې به ټول جمع کېږي. فبما رحمت من الله فبما نو بسبب دا رحمت رحمت او مهربانی من الله د طرف د الله نه لنتا نرم لهم پیغمبرات د دې لپاره. لنتا کې خطاب محمد علیه السلام ته دی، لنتا نرم ته لهم د پاره د دوی ولو كنت او کچری ویت فزن بچبه غلیظ القلب سغزر والا فزړه دې صفه بچا خپکې دینا او جب چې دا ناکاره وستا لن فضو نظرور با خوار وار شوی ودا صحابه من حولکا د خواستانا حول یعنی چار پیرستانه یعنی خواستانا کم صحابه چې ستا په خوا کې دي هغه به ټول ستانه خواره شوی تتر بتر بشوی دس نشوی وای. خدای دې نه مراد دا نه چې د پیغمبر علی السلام بچره غصه نه کوله، نه بعض خبرو باندې باغله غصه ورته چې کله په قرآن الله د کتاب خلاف یو کار په صحابو کې هغه ولیدو نو رنگ به د غصه نه تبدیل شو، لیکن عام طور باندې هغه نرم هو او جب داغه بالکل نرم او زړیم نرم هو. فاعفو عنهم معافی وقت دوی ته پیغمبره کدی کې د چانه څه غلطي وشي او هغه خپل غلطي تسلیم کی. فاعفو عنهم معافی وقت دوی ته واستغفر لهم او بخنه غواړه د پاره د دې چې الله دې تا معاف کی، الله دې ستا ګناه تا معاف کی. وشاورهم او مشوره او وشاورهم او شریک و دې مشوره کو دې سره په امر فکار کې د دین پکار کې دوی په مشوره کې شریک وا مشوره سره کوا. وشاورهم او مشوره کو دې سره په امر فکار د دین کې فاذا عزمت نو کله چې ته اراده پخه کې فتوکل علی الله لوزان وسپارا الله تا ان الله بشک الله پاک يحب المتوکلین من قید توکل کون کو سرا انصرکم الله قیمداد وکي الله پاک دوی فلا غالب لكم انصرکم الله قیمداد وکي الله استاسو اے صحابه اے مومنانو فلا غالب لکم نشتر زور ور راتن کے سوک پتا سو باندے فلا غالب لکم دو سوک بیا پتا سنش زور ور کے دے وَإِن يَخْذُلْكُمْ او کپریدی تاسو اللہ یعنی امداد ونکس تاسو وَإِن يَخْذُلْكُمْ او کپریدی تاسو فَمَنْ ذَا الَّذِي نُسُوک دیا غزات ینصرکم چې امدادو کې ستاسو من بعده رستد الله نه چې الله ستاسو امداد پریدي ولګي نو څوک به بیا ستاسو امدادو کې وعلى الله او الله باندې فلیتوکل المؤمنون ځان دی وسپاري مؤمنان الله ته ځان وسپاري مؤمنان. وما كان لنبي او ند شان د یو پیغمبر
وما کان لنبی او نه دی لایق د پاره د پیغمبر ان دا خبره یغل چې غلا وکي خیانت وکي الزام منافقین بد الله په پیغمبرم لگاو هر دور کې هغه دا کار کړي دي چې یره دې په مال غنیمت کې او دارنګ صدقاتو کې چې دې ګړبړ کوي الله وي د پیغمبر د پاره دا خبره مناسب نه ده شایان نه ده دا خبره وما کان لنبی او نه ده مناسب د پاره د پیغمبر ای الله چې غلا وکي ومن یغلل او چا چې غلا وکا چا چې خیانت کو یاتی بما را بشی باغ غلا سرا غلا چې غړای کړي یوم القیامت پر ورځ د قیامت یعنی کم شیز کې د خیانت کړي او غلای کړي سره دا غشیز د بده د قیامت پر ورځ راشي حاضر بشي ثم توفا بیا به پورا ورکړي شي کل نفس هر نفس ما بدل دا هغه عمل کسبت چې کړي هغه وهم لا یظلمون او ظلم به ونه کړي شي په دوی باندې وهم او داسې حال کې لا یظلمون چې سکمې به ونه کړي شي د دوی یعنی د دوی په حق کې به الله سکمې ونه کړي افمن اتبع نهى وسوق چې تابعداري کوي رضوان الله درزا د الله کمن دې کې دیشي پشان ده وشابا چې اختشوه دې بسخط من الله فغصد الله کې ومأواه او زیدا جهنم دې یو هغه سړی دی چې الله په غضب او غصه کې اختشوه دې یعنی هر هغه کار کوي چې باغی الله غصه کوي او بل هغه سړی دی چې هغه د الله رضا طلب کوي چې بس الله خوشحالي کې بس هغه کار کوي نو دا ډول سړی برابر کې دی چې الله کوئی نه چری نشه برابر کې دی او بئس المصير او قد زید واپس د جهنمی هم بی یعنی جنتیان او جهنميان درجه وی د بی عند الله د الله سره په جنت کې هم درجه او په جهنم کې هم درجه والله الله با کثیر لذن کې دې بما عملنا يعملون چې دې کوي لقد من الله یقینا الله پر ځوان کړی دا علی المؤمنین په مؤمنانو باندې په مؤمنانو الله احسان کړی دی الله رب العزت په نعمت کړی دی پر ځوان یې پکړی دا اذا بعث کلی چرا ولېګو فیهم پد مؤمنانو کې رسولا خپل یو پیغام راوړونکې من انفسهم د نسب تبینا یعنی د جنس تبینا یتلو الولی علیهم بیتا آیاتی حکمنا دا اللہ ویزکیهم او پاکی ویعلمهم الکتابا او خودن قیدیتا دا اللہ دا کتاب والحکمتا او دین او پوہ دا دین دا اللہ دا دین پوہ ورکی او دا اللہ کتاب ورتخی دا اللہ احکامات و تبیانی او دا دی تزکیہ نفس کئی یعنی دا گناہونو نے پاکی او پنیکو کی مخی کئی تزکیہ اصل کے ترقی دوئی چې دا آغا تنزل نے راوباسی او پترقی کی آچائی وَإِنْ كَانُوا اگر چهو دا مومنان من قبلو مخفد دینا لفی ضلال مبین پخکار گمرائی کی اولما اینو هر کلا اصابتکم چه در ورسیدو تاسو تای مومنانو مصیبت قد اصابتم یقینا رسول او تاسو مصیبت مثلیها پشاند دین مثلیها دو چند د دینا یو مثل نه بلکې مثلیها دو چند د دینا یعنی په جنگ احد کې کتا سو ته تکلیف در ورسېدو مصیبت در ورسېدو نو جنگ بدر کې د دینا دو چند تاسو تکلیف رسولې ده اولما اینو هر کلا اصابتکم چې در ورسېدو تاسو ته مصیبت قد اصبتم یقینا رسول او تاسو دا مصیبت نو یقینا رسول او تاسو مصیبت مثلیها دو چند د دینا
قلتم ویتاسو ان هذا دکم دین راغی دا مصیبت واستاسو حیران پریشانی چې دا مصیبت د کم دین راغی. قل ورته ویا پیغمبر هو دا تکلیف او مصیبت من عند انفسکم د طرفا د نفس استاسو نه ده. کچری تاسو د الله د رسول نه فرمانی نه وکړي نو دا مصیبت په نه راغله. ان الله بشک الله پاک علی کل شیء قدیر هر شی باندې قدرت لرونکی دی. وما اصابکم او هغه تکلیف چې در رسیدلو تاسو ته یوم التقى الجمعان یوم په هغه ورځ باندې التقا چې مخامخ شوي وي الجمعان دوه ډلې یو بل ته فبإذن الله نو دا په حکم د الله یعنی عمل تاسو او حکم د الله ورته کې لوی تعلیم الله ورکړي. بعض خلک پریشان دي کنه وي یو خبره کویا کله وی د الله حکم او کله وی استا عمل الله وی نه دا ډول خبرې دي استا عمل او د عمل د وجنا د الله حکم شو تکلیف درورسو. وما اصابكم او هغه تکلیف چې در رسیدل او تاسو ته یوم التقى الجمعان پرواز د مخامخ کېدو یو بل د دوه جماعتونو فبإذن الله نو دا په حکم د الله وليعلم المؤمنين او د پاره د دې چې ظاهر کې الله مؤمنان وس حکمت تاغه ذکر کوي علت او وجه ذکر کوي. وليعلم الذين او د پاره د دې چې ظاهر کې الله هغه کسان نافقو چې منافقان دي. پدې کې ګوره دا حکمت ده خان کله به تکلیف راځي کله به راحت وي کله به فائدې کله به نقصان وي کله به د مؤمنانو نمبر کېږي کله به دا وینا د پاره د دې چې الله مؤمنان او منافقان ظاهر کړي. نو که هر وخت مزه خور سره به بیا وي چې د مؤمن یم چې تکلیف پکې راشي نو بیا پته لګي چې د دودو مجنون کم یو دی. وليعلم الذين نافقوا او د پاره د دې چې ظاهر کړي الله منافقان. وقيل لهم او ویل شو دویتا تعالوا راشئ قاتلوا جنگ وکئی فی سبیل اللہ بلار دا اللہ کے او دفعو یا دفعی دشمن. دا ازدکا اللہ ہوئے چی جنگ وکئی دا اللہ بلار کے او دفعو یا دفعی دشمن. چی دیوی رمونگ جنگ نرازی نا چی جنگ ندرزی نو کم از کم راشا پاگا جنگ کی شریک کا نو آس خوب دوڑا دباو کے گا نا دشمن پا دباو کی راشی دشمن خوب دبا کے گا نا کا جنگ ندرزی. وقیل لهم اویل شیو دویتا تعالوا راشی قاتلو جنگو گئی فی سبیل اللہ بلارد اللہ کی او دفعو یا تفقی دشمن قالو اویدی لو نعلمو کچری پیجن دے منگا قتالا جنگ کول کپوئی دے منگا پا جنگ کولو لتبعناکم نظرور بمنگا تابداری کڑی وستاسو مونږ هم تاسو سره تللی وی جنگ او کړی وی خو یاره دا فن مونږ له نه راځي ښه دې باندې نه پوهېږو. هم دا منافقین للکفر کفر ته یومئذ په دغه ورځ باندې اقربو ډېر نږدې و منهم په نسبت د دوی للایمان ایمان ته یعنی د ایمان په نسبت باندې په دغه ورځ باندې کفر ته دوی ډېر زیات نږدې و الله فرمایي. یا دویمه معنی د دې دام کې دی شي هم بیل کفر کفر دا یومئذ په دغه ورځ باندې اقربو ډېر نږدې و منهم بعض د دوی نه للایمان نږدې و ایمان دا چې هغه مؤمنانو معنی داسم کې دی چې اکثر خلکو هغه مخکې نه معنی کړل هم دوی دا منافقین للکفر په کفر دا یومئذ په دغه ورځ باندې اقربو ډیر نږدې و منهم للایمان په نسبت د ایمان باندې یقولون وای فی بافواههم بخلو خپلو باندې ما هغه ویناګانی لیس فی قلوبهم چې نشته ده په زړونو د دې کې چې په خلاص وای هغه په زړه کې نه والله الله پاک علم خپويږي بما پاک خبر باندې یکتمون چې دوی پټي. الذين هاوا کسان قالوا چې ویل اخوانهم رونو خپلتا وقعدوا او ناس دی بخپل باندې لو اطاعونا کچری دی خبر منلې وې زمونږه
ما قتلوا نبوي وجل شوین. نو دا خزونت پخپلم پکور کې ناشته بے معنا او بیا نورم ستو معنا کوي. وای کدی زمونږ خبره منلې وې نو دی به وجل شوین وې په دې تکلیف کبه نه راغله. نو الله ولا جواب ورکړي. قل وتو يا پیغمبر فذروا نتفقي عن انفسكم الموت نفس نخبلون مرغ. پڑ سیدل به پکور کې بدغه کټ کې نا جوړا کینسر والے بمړ شه ظالما دا الله بلر لار کې چې مرشه وې نو زید بیا جنتو مزه بدی کوله. قل ورتو يا فذروا نتفقي عن انفسكم الموت نفس نخبلون مرغ ان كنتم صادقين کای تاسو رښتینی ان کنتم کای تاسو صادقین رښتینی. ولا تحسبن الذين او الله وی نور وکې دا ورته منافقه بېمانه خپل پیغمبر ته الله خطاب کوي او هر مبلغ چې دې مخاطب دی. ولا تحسبن الذين او ګمان مکوا په بار دا خلقو کې او ګمان مکوا باغ خلقو باندې قتلوا چې وجل شوی دی فی سبیل الله فلار د الله کی امواتا چمړ دی. دا ګمان مکو چې غمړ دی ځکه چې اصل جون خواوی ته ملاو شو او بس د دنیا سترګې پټې شوې او آخرت ته ورسېدل او مزه کوي واسه. نو اوس په کې داسې به ایمان امر الله کوئی ته مرګ نه رسته سنشته دی. د الله کتاب نه مني د الله کتاب سوئی بل احیاء بل کې ژوند دي عند ربهم در خپل سرا یرزقون رزق ورته ورکول کېږي. او سوره بقره کې تیر شیو ولکن لا تشعرون بېمانه تا ته پته نشته دی تا ته شعور نشته دی ورنه د الله باندې زاغ ژوند دي. دنیا کې ټیک دا غمړ شول په قبرونو کې خلکو خخ کړل خاور سره خاور شول لیکن آخرت ته ورسېدل او د الله باندې زاغ ژوند دي. یرزقون رزق ورته ورکول کېږي فرحینا خوشالېږي بما په هغه څه باندې فرحینا خوشالي کوي بما په هغه نعمتونو آتاهم الله چې ورکړي دي ورته الله پاک من فضله د فضل خپلنا ويستبشرون او زیر اخلی بالذین فبارد هغه خلقو کې لم يلحقوا چلا ندی او زی شوی بهم د دې سرا من خلفهم رست د دې ندی یعنی هغه لا په دنیا کې دي او د دې سره لعنت دی او زی شوی دا وی په بار کې زیری ماخلی الله او د الله ملائک ولا زیر ور کوي چې دغه شان تاسو مؤمنانو په دنیا کې د دین کار کوي هغه هم جنگيږي او ان قریب هغه تاسو خپل را روان دي. الله خوف علیهم نبی سیرا بدی باندې الله خوف واوري نبی سیرا علیهم بدی باندې ولا هم يحزنون او نبی غم جنشي. یستبشرون خوشالي کوي بنعمت من الله بنعمتونو د الله بنعمت په سبب د نعمت من الله چې د طرف د الله نه ده وفضل او فضل چې د الله طرف نه کم نعمت او فضل ته کملا شعر باغې باندې خوشحالي کوي او ته چې نه هغه خو نه پويږي هغه خو مړ دی او هغه پس پويږي. وان الله او بشک الله پاک لا یضيع برباد اجر المؤمنین اجر د مؤمنانو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت